نو زه عزیز الحق خان د پی ټی آی پی وایس پریزیډنټ خیبر پښتونخوا او زما سره ناست میاسد نعیم خان چې زموږ سینیئر رهنما دی د پی ټی آی پی. مونږ نن چې راغلي مونږ د سواد بورډ کې چې کوم هغه پرو ریسټارټ تا کم کرپشن سٹارټ دی مونږ د هغې خلاف چې دی نن راغلي او دلته ستاسو سره خپل د احتجاج او د پریس کانفرنس کوو. کم ماشومان چې پیل شوي دي د هغو زیاتره کسان چې دي د هغو والدین چې دي د هغو د طرفه بلکې موږ په خپله هم چې دی زموږ بچي چې دي سبق وایي په دغه بورډ سره ریلیټډ دي نو موږ وایو چې دغه سواد بورډ دا معاملات چې دي دا تاسو ته مخې ته راولي. نو په هغې کې د ټولو نه اول چې دا دی نو 40,000 کسان چې دي هغه پیل شوي دي 40,000 اوورال او په د یو پیپر چې دی نو 2600 روپۍ فیس چې دی دا په دغه کې جمع کېږي په بورډ کې په سواد بورډ کې. نو چې د هغې مونږ ټوټل راوباسو نو د هغې نه راځي 10 کروڑ 40 لاک روپۍ د 40,000 کسانو په حساب باندې چې 2600 روپۍ پیپر دي. په دې کې چې یو څو دغه دي دا په ډیټیل باندې زه یم 2022 2023 2024 دې کې د میټریک او د اف ای چې کوم اوریجنل سرټیفیکیټ سي هغه سکولونو ته نه دي میلاو شوي او بیلونه یې پاس شوي دي. نو دا زه انټي کرپشن والا ته او نیب والا ته سپیشلی دا وایم چې تاسو د دې معلومات وکړئ او د دې انکوایري وکړئ چې دا تر دې ټایمه پورې ولې نه دي شوي چې زه یو عام کس یم ماته دا پته لګي چې یاره دا بیلونه چې دي دا ایډوانس پاس شوي دي نو او سرټیفیکیټ سکول ته نه دي تللي. د دې تاسو معلومات وکړئ ځکه چې د دې ډیوریشن چې دی نو دا 3 میاشتې دی په 3 میاشتې کې چې دی دا سرټیفیکیټس چې دي دا به دو واپس ورکوي سکولونو ته به یې په حواله کوي. نو 2022 2023 2024 پورې دا د دې کالونو سرټیفیکیټس چې دي هغه اوریجنل نه دي میلاو. ښه جي زموږ چې کوم چیرمین صاحب په سواد بورډ کې ناست دی نو دی په کومه طریقه راغلی دی هغه درته هم وایم او بیا د ده چې ځان له کم دننه په دې بورډ کې کوم ټیم جوړ کړی دی هغه درته هم وایم چې د هغه د ټیم هغه ممبران چې دي هغه څوک دي. نو چیرمین صاحب چې دی هغه د پرچیزینګ دپاره ځان نه کمیټي جوړه کړې ده. کمیټۍ ممبران چې دي په هغې کې یو چیرمین صاحب پخپله دی یو پکې عمر حسین دی یو رضوان دی یو افضل ډایرکټر دی یو محمد رحیم دی. د دو بیا زه تاسو ته دغه هم وایم کارنامې هم وایم چې یاره دو کمې کمې کارنامې کړي دي او به ایویډنس باندې به یې درکومه چې بیا تاسو ته مخکې که تاسو فارورډ کوئ نو چې تاسو یې فارورډ کړئ. چیرمین صاحب په 2024 کې راغلی دی د سواد بورډ ته. د ده نه مخکې یو بل کس و هغه اسحاق صاحب د هغه نوم و هغه یو ټینډر کړی و چې څنګه دا چیرمین صاحب راغی نو هغه یې کینسل کړو. هغه ټینډر یې ولې کینسل کړو هغې له بیا راځم چې هغه ولې کینسل کړو او نوټیفیکیشن هم درکوم. بله مین خبره دا ده چې زمونږ چې څونه هم دو دا پرنټینګ کوي دا خو پرنټینګ پریس والا کوي که نه چې پرنټینګ پریس والا خپل یو دغه ورکړي کوټیشن یې ورکړي دو هغه دغه کوي. په دې تیر شوي دی چې راغی نو دوله چې کوم پرنټینګ پریس والا خپل دغه ورکړه نو په هغه پرنټینګ پریس کې شپږو پرنټینګ پریسو خپل دغه کوټیشن یې ورکړی. په هغه شپږو کې 15 چې دي هغه ایلیجیبل نه دي یو ایلیجیبل دی. ولې ایلیجیبل دی هغه درته هم وایم چې ولې ایلیجیبل دی. بله خبره دا ده چې دا غټې غټې خبرې درته مخکې کومه بیا درته دغه در کومه ډي ایم سی چې دی چې لکه تاسو د دې نه اندازوله کوئ ماشوم له چې ډي ایم سی ورکولی کېږي هم دوله ورکوي هغې فیس جمع شوی دی وله ډي ایم سی ورکوي د هغې ډي ایم سی د اټسټیشن دی بیا 1000 روپۍ جدا چارج کوي هم د ده د بورډ نه راوځي 1000 روپۍ فیس پې دی بیا جدا وایي. نو لکه دا خو د دې غریبانان موږ خو عام ټوټل غریبانان خلک یو او دا زیاتی چې دی دا زموږ سره روان دی. د تپوس موږ وایو چې د ادارې چې کمې دي په پاکستان کې چې دا د دې نه تپوس وکړي چې ولې دا د اندیر نګري په دې سواد بورډ کې سټارټ کړه. بله خبره دا راځي چې د دو د هر محکمې زه دا دغه نه کوم خو د هرې محکمې افسران چې دي هغو ټي ای ډي ویلي هغه ټي ای ډي دا دی چې یاره د دو بیا د دو هغه میکانیزم چینج دی هغه داسې چینج دی چې د دو سرکاري چې کوم کار باندې وځي
نو چې دا 80 کیلومتر نه دو بهر شي نو دو ته بیا په هغې باندې ډیلی لاونس ملاویږي او هغه لکه د پر نایټ په حساب باندې دو دغه کوي نو د دو هغه څونه دی چې 30,000 نه والا د 1 लाख روپو پورې یوه شپه دا پیسې د کم ځای نه ځي خو د دې غریبانان طالبان چې طالب علمان چې کم دي د دو نه یې وباسي نور د چا نه یې وباسي مونږ یې په دې خبرو باندې لکه دا ډېرې زیاتې اهم خبرې دي بل دا د دې نه والدین چې دي لکه مونږ خپلو بچو له تاسو ته ښه پته ده چې بېروزګاري ده څوک ګاډۍ چلوي څوک رکشې چلوي او خپل بچي د تعلیم لپاره پیسې را پیدا کوي نو چې دا نمونه حالات د دو عیش عشرت نه ختمیږي او دا پیسې به مونږ د کم ځایونو نه پیدا کوو بل اوس یو ریسنټلی اوس چې کوم د میټریک امتحان وشو د هغې چې دو کومه ډي ام سي ورکړې ده دا واورئ چې دا ډېره اهم خبره ده دو چې کومه ډي ام سي اوس پرنټ کړې ده هغه ډي ام سي چې ده که نه هغې ټوټل قیمت چې پرنټینګ مو تاسو ټول ته پته ده چې پرنټینګ به صحیح خو 10 روپۍ خرچه پرې راځي سرکاري د هغې 45 روپۍ ریټ لګېدلی دی لکه دا ظلم روان دی په دې سواد بورډ کې اوس